عیسوی تاریخ دی چې دا د عیسی علیه السلام اسمان ته د ختلونه د هغې نه دا تاریخ ایښلی شوی دی. او دویم تاریخ د مسلمانانو دی چې د الله نبی کله مدینې منورې ته هجرت کړی نو دا تاریخ عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه دا یو کارنامه دا کړی و. د هغه په دې کارنامو کې چې د اسلامي تاریخ بنیاد ایښی و. موږ یې په دې کار کې نسواراو ته نه یو محتاج کړي. دا دویم چې کوم تاریخ دی دا د نسواراو دی، او هجري چې کوم تاریخ دی هجري دا د مسلمانانو تاریخ دی. دې ته هجري ځکه ویلی کېږي چې د دې بنیاد د الله د نبي هجرت دی، چې د الله نبي د کم کال نه هجرت کړی دی دقې نه تاریخ ایښودلی شوی دی. نو دا د هغه تاریخ 1440 کال چې د هغې ابتدا وشوله، او د دې اولنۍ میاشت محرم میاشت ده. د دې محرم د میاشتې خپل فضایل هم راغلي دي احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې، چې د الله نبی فرمایلی دي د رمضان نه بعد بهترین روجې دا د محرم د میاشتې روجې دي. و افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. د الله نبی فرمایلی دي د رمضان نه بعد بهترین روجې چې باغې باندې ډېر اجرونه او ثوابونه الله سبحانه وتعالی ورکوي دا د دې میاشتې روجې دي، د محرم د میاشتې. خو د الله د نبي زندگی ډېره مصروف ترینه زندگی وه، په جهادونو کې، دعوتونو کې، سفرونو کې، او بعضې کارونه به د الله نبي د دې وجې نه کول چې زما په امت باندې فرض نشي، زما په امت باندې مشقت را نشي. نو د دې وجې نه که بعضې کارونو کې ترغیب راغلی او د الله د نبي نه ثابت نه وي د هغې وجه به دا وي چې د الله نبي به د مصروفیاتو په بنیاد باندې هغه عمل نه یې کړی، ترغیب به ورکړی د مصروفیاتو په بنیاد، او غټه وجه به پکې دا وي چې زما په دې امت باندې چېرته ګرانتیا را نشي چې زه یې وکړم بیا زما امتیان به هم کوي. د دې میاشتې په اسلامي تاریخ کې زما وروڼو د دې اولنۍ ورځې یو لوی تاریخ دار دی چې په دې ورځ باندې د اسلام یو ډېر عظیم خلیفه عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه په دې ورځ باندې شهید شوی و. 40 کالو د هجرت اولنۍ ورځ وه. په 30 کال باندې د ذوالحجې په میاشت کې عمر بن الخطاب دا لګېدلی و، وهلی شوی و د سهار په مانځه کې. او بیا چې د دې 40 کال له هجرت اولنۍ ورځ چې عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه هغه د دې دنیا نه هجرت کړی او شهید کړی شوی و. د عمر بن الخطاب تاریخ د هغه نسب د هغه چې کوم فضایل حدیثو کې راغلي دي دا د دې ورځې په مناسبت باندې چې موږ مسلمانان یو زموږ خلیفه تېر شوی دی او د دې امت سره ډېر غټ احسان کړی دی، ډېرې عجیب عجیب کارونه یې کړي دي، ډېره لویه پویه ول الله ورکړې وه. عمر رضی الله عنه د پلار نوم یې خطاب و خطاب، د نیکه نوم یې نفیل و، د بل نیکه نوم یې عبدالعزا و، د بل نیکه نوم یې رباح، د بل نیکه نوم یې قرت نوم ابن رزاح ابن عدی ابن کعب ابن لؤی. په دې اتم یا نهم نیکه کې د الله د نبي سره میلاو شوی دی. په نسب کې د الله د نبي سره په اتم نیکه کې یا په نهم نیکه کې د الله د نبي او د دوی د نسب بیا یو ځای شوی دی، ځکه د الله د نبي په نیکونو کې لؤی راغلی دی، کعب ابن لؤی ابن فهر چې کوم راغلی دی. او د مور نوم یې چې و نو دا حنتمه و، حنتمه بنت هشام المخزومیه، چې دا د ابوجهل خور وه، دا د ابوجهل خوری و عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه. او د اسلام واقعا هم ډېره زیاته عجیبه وه. دا ډېر زیات سخت و په دې جاهلیت کې، ډېر سخت مزاج و، ډېر سختي به یې کوله د مسلمانانو سره. چا چې به اسلام راوړه د هغه سره هم ډېره زیاته سختي کوله. او دغه دا واقعه داسې راغلی دی چې یو ځل وی را روان شوی او د خپلې غاړې ته توره اچولې وه. چا لیدلی و چې عمر صاحب چېرته روان یې؟ ویل زما په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې، او دا وجنمه ایسته شهید کوم وجنمه.
نو اچھا چې تی تپوس کړه وا سړی مسلمانو اگر دره توجه بدلوله بل طرف ته هغه ته ویلو چې زبطات یو بل خبره وکما ته چې په کوم مقصد باندې روانې د دینه بل خبره ته کوم ستا په کور کې دا کار شروع شوی دی مسلمانان پیدا شوی دي تلاړ شاستا خور دا اوستا اوخه دی اوی ایمان راوړې یو ستا خور دا یو ستا اوخه په دې لاړې سلاري نستون شاه خور کړه لاړ اوخي کرا دا غوی کرا خباب رضی الله تعالی عنه د الله د نبی طریقه دا و چې دا مکه کې را مسلمانان ډیر زیات کمزوري وو ډیره کمزوري و د دوی چاته ډوډۍ نه ملاوي داسې دور و داسې زمانه وه نو چا چې به ایمان راوړی یو کور کې به ښځې او خاون ایمان راوړی کور والا به مسلمانانو نو هغوی ته به یې څوک حواله کړي چې دا سړی به درځي ستاسو کا هلته به ډوډۍ خوري تاسو رکه به پاتې کېږي ځکه چې خپلو کورونو کې هغه خلکو له چا رزقونه نه ورکول خپلو کورونو نه خلکو ایستي وو مسلمانان نو خباب د عمر بن الخطاب درې خور کړو اوسېده هلته او هغه دې زمانه و چې پوره د پردې حکمونه هم نه راغلي ابتدایي زمانه و اولنۍ ورځې وې دی پوره دین لا نه نازل شوی نو دا احکام نه راغلي د پردې نو د الله نبي ویلي چې تاسو به ځان سره دا ساتئ چې لاړې نو عمر بن الخطاب خو ډېر پهلوان سړی و ډېر طاقت ول الله رب العالمین ورکړو ډېر هیبت ول الله ورکړو شکل هم ډېر هیبتي و ډېر دنګ بدن والا جسیم سړی و رنګ نه سپین سور سړی و او ښایسته سړی و نو چې کله هلته لاړې نو خور هم لګیا وه او هغه اوښې هم لګیا و مسلمانانو په مکه کې قرآن لوستو څومره قرآن چې به نازل شوی هغه حصه به د مسلمانانو تکرارول او دا به یې لوستل او د هغې مطابق خپل عقیده او خپل ایمان دا به یې جوړو نو دی چې کله لاړې هغوی پوه شو خباب ورته ویلي چې عمر راغلی دروازې یې ټکولې وه هغه تللی و دغه عمر بن الخطاب دی خور ته اوښې ته ویلي چې عمر ابن الخطاب راغلی او چا خبر کړی دی داسې په قار کې راغلی هغوی سره د قرآن دا بعضې دغه ورسره و په دې اډوکو باندې او په دې بعضې د ونو په دې پوستکو باندې به قرآن لیکلی شوی و د هغې نه به خلکو لوستل کول نو دا یې پټ کړل عمر بن الخطاب دننه لاړی او خبرې اترې یې کولې د هغوی نه یې دا راز راایسته د خپله اوښې ته ویلي چې تاسو سوابیان شوي یئ هغه زمانه کې به چې چا ایمان راوړ هغه ته به سوابي وایو سوابي ویل تاسو سوابیان شوي یئ نو هغه ورته ویلي چې عمره حق چې د چا سره یې حق هغه که زمونږ د پلار نیکه طریقه نه ده د بل چا طریقه ده خو چې حق ورسره یې منو او دا زما ورونو فطرت دا دی چې حق د هر چا څه ورسره یي که هغه ستا دشمن دی او که ستا دوست دی او که په هره ډله کې دی خو چې خبره چا ټیک خبره کول هغه به منې چې چا هم ټیک خبره کوله سړي ته به نه ګورې خبرې ته به ګورې خبره چې هر چا ټیک کوله هغه به یې منې نو ورته ویلي چې ستا د دین نه بغیر ستا د پلار د نیکه د طریقې نه بغیر په بله طریقه کې حق نو موږ مې نه منو نو هغه ورته ویلي چې تاسو خو بیا تللی یئ سوابیان شوي یئ تاسو خو سوابیان شوي یئ نو په دې کې هغه باندې ګزار کړی په خپله اوښې باندې خور یې راغلی وه خپل خاونه یې خلاصو په دې کې هغې هم ګزار کړی والې وه خپل خور هغې وینې کړې وه او هغې ورته بیا ښه په ډاګ باندې کلمه ویلې چې عمره ته کار څه کوې که وال کې که ټکول کې موږ دا کلمه ویلې چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نو عمر بن الخطاب ورته ویلي چې را تاسو کومې پاڼې لوستې دا پاڼې راله راکوئ دا تاسو چې کوم څه لوستل اوس دا ماله راکوئ عمر بن الخطاب لیکل او لوستل کولی شو په دې باندې پوهېده په لیکلو لوستلو باندې هغه زمانه کې بعضې خلک په دې لیکلو لوستلو باندې پوهېدل داسې چیده چیده خلک به په دې باندې پوهېدل داسې مستقل څوک نه پوهېدل نو هغې خور یې ورته ویلي چې اول خو ته اودس وکړه غسل وکړه ځکه ته ستا بدن چې دی دا پلید دی او دا قرآن په باره کې الله فرمایلی دي چې دا به پاک خلک به دې له ګوتې وروړي پلید خلک به دې له ګوتې نه وروړي دی لاړی اودس غسل یې کړی او هغه پاڼې هغې کې سورې طه لیکلی شوی طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى
الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. ډیر ناشنا آیاتونه دي د قرآن متعلق او د الله د قدرتونو متعلق ډیر ناشنا بیان الله کړی دی په دې کې. او د موسی علیه السلام قصه راوړې ده. دا آیاتونه چې اورېدل عمر بن الخطاب را روان شو سیدا د الله نبی وبر دار ارقم کې ناستو. ارقم ابن ابي الارقم په نوم باندې دا د یو صحابي کورو د صفا مروه سره دغه ځای کې اوس د صفا مروه دا کوم بلډینګ چې جوړ شوی دی په دغه ځای کې د صحابي کورو. نو دغه ځای کې به د الله نبی را صحابه را جمع کول هغوی ته به درس او تدریس هم کوو قرآن مې مدلوستو. نو په دغه ځای کې ناستو. نو په دې کې عمر بن الخطاب راغی او د الله د نبی سره حمزه رضی الله عنه ورسره او دا ډېر پهلوان سړی و او داسې نور صحابه مو هغوی د څوکۍ ته ولاړو. ویل عمر راغلی. هغوی ویل که ښه اراده باندې راغلی ښه بدله به وله ورکړو، که به بده اراده راغلی بده بدله به ورته میلاو شي. که په ښه اراده راغلی ښه بدله به وله ورکوو، اکرام به یې کوو. که په بد نیت باندې راغلی نو بیا به ده ته ډېر بد انجام میلاوي. چې راغی د الله نبی ورپاسېد د دې ګریوان نه ونیو داسې زور یې وله ورکړه او بیا یې ورته ویل چې عمره ته ولې نه منې کېږې د دې شرک او د دې کفر نه د دې داسې وی زورو. او بیا د هغې نه بعد عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه هغه ایمان راوړو او دته فاروق لقب ورکړی شوی. فاروق عمر الفاروق رضی الله تعالی عنه چې د ده په وجه باندې الله د کفر او د اسلام په منځ کې فرق راوستی و. د ده په وجه باندې الله اسلام مسلمانان عزتمند کړي وو. عبدالله بن مسعود فرمایي موږ ډېر کمزوري وو تر دې پورې چې عمر بن الخطاب ایمان راوړو. چې ایمان یې راوړو موږ بس الله رب العالمین زور وکړو. بیا موږ د چا څه نشو ویلی. بیا موږ به ډاګه منځونه کول. چا مسلمانانو د غږ نشه کولی. دونه جرار سړی و، دومره تکړه سړی و او ډېر زیات قوت او طاقت ول الله رب العالمین ورکړی و. او د الله نبی فرمایلی و د ابوبکر او د عمر رضی الله عنه په باره کې چې ان لی وزیرین من اهل السماء ومن اهل الارض. زما په اسمان کې دو وزیران دي او په ځمکه کې زما دو وزیران دي. په اسمان کې مې دو وزیران دي او په ځمکه کې دو دي. په اسمان کې چې زما کم دو وزیران دي یو جبرائیل دی او بل میکائیل دی. او په ځمکه کې چې زما کم دو وزیران دي یو عمر بن الخطاب یو ابوبکر دی او بل عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه دی. دا زما دوا وزیران دي، زما ملګري دي، زما بوج دی خلکو سپک کړی. او دغه شانته کې یو ځل الله نبی ناست یو ځای کې په دې کې ابوبکر او عمر رال دواړه را روان یو ځای. د الله نبی ورته وفرمیل هذان سیدا کهول اهل الجنه. دا دواړه چې را روان دي دا د جنت د مشرانو د سپینګیرو سرداران دي. هذان سیدا کهول اهل الجنه. دا د جنتیانو دغه کهول اصل کې د بوډاوالي دی عمر ته ویل کېږي. د جنتیانو چې کم مشران دي نور په جنت کې خو بوډاوالی شته نه. جنت کې د ټولو جنتیانو عمرونه چې دي دا به 13 او 33 کاله عمري. خو د هغوی دی یو اعزاز د الله نبي ورکړی چې دا به د هغوی د مشرانو د هغې سرداران به وي. او د الله نبي دغه ته فرمایلی عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه ته فرمایلی چې ابن الخطاب فوالذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان. عمر بن الخطاب تاسو چې کله شیطان مخامخ شوی دی ته چې په کومه کوڅه باندې روانې او شیطان مخې له راغلی دی هغه کوڅه شیطان پرېښې ده په بله کوڅه باندې تللی دی. ته چې په کومه لاره باندې تللی او په هغه کوڅه باندې شیطان راغلی دی شیطان هغه کوڅه پرېښې ده په بله کوڅه باندې تللی دی. ستا نه شیطان یریږي. دومره هیبت الله رب العالمین درکړی دی. او دایم د الله نبی فرمایلی چې ان الشیطان لیفرق من عمر. شیطان چې دی دا د عمر بن الخطاب نه منډې وایي یریږي تی. دومره هیبتناک سړی و. او د ده په باره کې د الله نبی فرمایلی ان الله وضع الحق على لسان عمر. الله رب العالمین د عمر بن الخطاب په دې ژبه باندې حق ایښی دی. د ده په دې زړه کې الله رب العالمین حق ایښی دی. د ده د دې خولې نه چې الفاظ خبره راوځي هغه به حق خبره وي. د ده زړه او د ده ژبه دا به د حق دپاره استعمالیږي. او قرآن کریم کې ډېر زیات آیاتونه الله رب العالمین د عمر بن الخطاب په رایه باندې رالیږلي وو. عمر بن الخطاب رایه ورکړې وه د الله نبي له
او الله رب العالمین حق شانته کې حکم را لګلې واغې ته موافقات عمری وایي. هغه ځایونه چې الله رب العالمین د عمر موافقه کړې ده، الله رب العالمین د عمر بن الخطاب موافقه کړې ده. او عمر بن الخطاب بر ډېرې عجزۍ د وجې نه داسې ویل چې وافقت ربي فی ثلاث، په دریو کارونو کې ما د خپل رب سره موافقه کړې ده. درې مشورې د عمر بن الخطاب ورکړې وې. یو مشوره دا ورکړې وه د الله پیغمبره د مقام ابراهیم کې 2 رکعته مونځ پکار دی. الله رب العالمین دا آیت راولېږلی چې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، مقام ابراهیم څخه 2 رکعته مونځ کوئ. دویم عمر بن الخطاب مشوره ورکړې وه چې د الله پیغمبره دا زنانه بار ته راوځي دې له د پردې حکم پکار دی، پکار دی چې دا زنانه په کور کې کښېني. الله رب العالمین د حجاب حکم راولېږه. او دریم د الله د نبی د بیبیانو د طلاق په باره کې سوره تحریم کې هغه واقعه راغلی عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. دا آیاتونه الله رب العالمین راولېږل. او داسې نور ډېر زیات ځایونه دي چې د الله نبی له عمر بن الخطاب مشوره ورکړې ده او الله رب العالمین د هغې موافق حکم را لېږلی دی. د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه په باره کې د الله نبی فرمایلی صحیح بخاری کې حدیث دی و بین انا نائم اوتیت بقدح من لبن. د الله نبی فرمایي زه اوده وم، د انبیاو خوب چې دا وحی وي په دې کې ما ته د شودو پیالۍ راوړلی شوه. اوده وم د شودو پیالۍ دا راته راوړلی شوه. فشربت منه حتی انی لأرى الري. د الله نبی فرمایي د هغې نه مې څکل وکړل تر دې پورې چې ما دا تنده ولیده چې زما د نوکانو نه دا تنده ووته، موړ شوم، مکمل موړ شوم. او ثم اعطیت فضل عمر، بیا د هغې نه زما نه چې کوم شوده پاتې شو دا مې عمر بن الخطاب له ورکړل. ما دا شوده راوړلی شو، ما وسکل او زیاتی چې دي دا مې عمر بن الخطاب له ورکړل. نو صحابه دو فرمایل چې فما اولته ذلك یا رسول الله، د الله پیغمبره د دې څه تعبیر دی چې تا شوده وسکل ستانه بعد عمر بن الخطاب وسکل؟ نو د الله نبی دو فرمایل چې العلم، د دې تعبیر علم دی. عمر بن الخطاب له الله رب العالمین ډېر زیات علم ورکړو. دا صحیح حدیث امام بخاری راوړی دی. بل حدیث کې راغلی د الله نبی فرمایي بین انا نائم، دا هم د صحیح بخاری حدیث دی. د الله نبی فرمایي زه اوده وم اذ عرض علی ناس وعلیهم قمص، زه اوده وم په دې کې ما باندې خلک راتلل، خلک را باندې پیش کېدل او د خلکو قمیصونه اچولي وو. بعضې خلکو را قمیصونه چې وو د دې سینو پورې وو، بعضې نامه پورې وو، بعضې د ښکته وو دا قمیصونه. په دې کې عمر بن الخطاب په ما باندې راغی او علیه قمیص یجره. د الله نبی فرمایي دومره کمیس یې اغوستی و چې ځان پسې یې راښکو، ډېر اوږد کمیس یې اچولی و. نو صحابو دې بیا تپوس وکړه چې د الله پیغمبره د دې څه تعبیر دی؟ نو ویې فرمایل چې الدین، د دې تعبیر دین دی. عمر بن الخطاب دومره په دې دین باندې آباد دی چې د سر نه واله تر خپو پورې ټول په دین باندې آباد دی. دا جامه چې په خوب کې دا دیني دین چې کله تا خپلې جامې ولیدي په دین کې په خوب کې چې جامو ته نقصان رسېدلی دی، د دې تعبیر به دی چې ستا دین ته تاوان رسېدلی. کله چې چا ځان بربڼ ولیده معنی دا چې دین دې خراب شوی دی. کله چې ځان په جامو کې لیده بس پوه شه چې په دین باندې آباد یم. د دې جامو تعبیر دا په دین باندې کېږي. نو دا د الله نبی د عمر بن الخطاب باره کې فرمایلی چې دی مې په خوب کې لیدلی و، دومره قمیص یې اچولی و چې ځان پسې یې راښکو. د الله نبي ورته وفرمیل چې د دې تعبیر چې دی دا دین دی. بل حدیث کې راغلی دی د الله نبی فرمایلی دی زه جنت ته داخل شوی وم، په دې کې مې یو ډېره غټه بنګله ولیده. جنت کې مې یو غټه بنګله ولیده او قصرا من ذهب، د سرو زرو بنګله مې ولیده. دا ټوله بنګله د سرو زرو نه جوړه وه. نو وایي تپوس مې وکړو چې دا بنګله د چا ده؟ نو یې راته وویلی شو چې لشاب من قریش، دا د قریشو نوجوان دی، دا د هغه بنګله ده. نو ما اراده وکړله چې زه ورشم دې ته داخل شم. وایي بیا راته وویلی شو چې دا د عمر بن الخطاب بنګله ده. ایسته راستون شوم. وایي د الله نبي فرمایي د عمر بن الخطاب او په دې کې مې یو زنانه مې ولیده. بل حدیث کې داسې راغلی دی چې یو بنګله مې ولیده او د دې سره لاندې یو وله وه، په هغه وله کې یو زنانه ناسته وه او هغې اودس کوو
نو وی ما ته ویل شو چې دا د عمر بن الخطاب بنگله روي زه روان وم بیت راستون شوم د عمر بن الخطاب غیرت را یاد شو چې سړی ډیر غیرتی دی اسنه چې زما په دې ورتلو باندې خبر نشي چر نو چې عمر بن الخطاب ته دا بیان وکړو نو عمر بن الخطاب په جړا شو به فرمایي چې الله پیغمبر په تا باندې ممزه طالبم په تا باندې مال قار راځي چې ته زما کور ته راځي زما بنگلې ته داخليږي په تا باندې ممزه قارېږم دا خو زما عزتمندو حدیثو کې د عمر بن الخطاب فضایل راغلي رسړیر د الله نبی دی پر فرمایلی لو کان بعد نبی که زمانہ بعد نبی وي لکان عمر بن الخطاب به نبی وي دومره علم دومره پویا دا ول الله رب العالمین ورکړی و دا د ابو بکر رضی الله تعالی عنه نه بعد د مسلمانانو خلیفہ شوی لس کال او شپږ میاشتې خلافت د کړو لس کال او شپږ میاشتې خلافت د عمر بن الخطاب د ابو بکر دو نیم کال خلافت دا غینه بعد بیا عمر بن الخطاب الله ولا خلافت ورکړو دا د اسلام یو دروازه الله ګرځولې و چې د په وجه باندې الله کومه فتح راوستې وي کومه فتح ایران الله فتح کړو مصر شام تر دې پورې چې افریقې ته صحابه را رسیدلو دی ابو پورې دا بحری جنگونه بیا د عثمان بن عفان رضی الله عنه په زمانہ کې بیا مسلمانانو بحری فوج تیار کو کشتۍ تیار کړې دا غینه مخکې د مسلمانانو جنگونه چې دا ټول په وچه باندې او بیا چې کله درشتم کالو نو د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه دا په کوفه کې گورنرو د کوفه د خلک چې دي کنه د کوفه او د عراق د خلک دا د لانجو د پتنو ډک خلک دي دا هغه زمانه ډک دي د الله د نبی د نوسی سره دوکا کړي و د حسین رضی الله تعالی عنه د شهید کړو او دا هغه زمانه او د الله نبی فرمایلی مو د عراق بارکه چې منها تخرج قرن الشیطان د شیطان خکر به د دې ځای نه راخاره کیږي د شیطان خکر چې دی مطلب دا چې فتنی شری دا بر دې ځای نه راخاره کیږي فتنی او مصیبتونه او لانجې دا خوارج دلته پیدا شوي شیعاګان دلته پیدا شوي دي د اسلام خلاف چې څومره منسوبې جوړې شوې د اسلامي نظام خلاف عبد الله ابن سبا يهودي چې کله عثمان بن عفان شهید کو هغه منسوبین په دغه ځای کې تیار شوي نو مغیره ابن شعبه یو غلامو او ابو لؤلؤ بنم باندې مجوسی غلامو ډیر تکړو کاریګر غونډه کې و نجار مو حداد مو د وسمنو بچلم پیدا او نجاری مولا ورتلاو دا جرند من دی پلونه ملونه په دې قصو باندې ډیر پوهیدو نو مغیره ابن شعبه مدینه ته را لېږلو عمر بن الخطاب دا یو قانون پاس کړو چې ګوره بالغ بے واده الک دا ګوره په مدینه کې نه پرېدم چې مدینه خو مسلمانانو د خلافت او هر ځای به خلک راتلل هر ځای به خلک راتلل خو عمر بن الخطاب دا پابندی لګولې و چې یو ماشوم 15 سال تر رسیدلې او دلته څوک نه نو ګره په مدینه کې بغیر راګرځي نه دلته د دې نړۍ مسلې جوړيږي امن خرابيږي مصیبتونه جوړيږي نو مغیره ابن شعبه خصوصي خطر علیګل عمر بن الخطاب ته چې امیر المؤمنین دې سړي مدینه کې زیوار کا او داغه خیال داو چې دنه به عمر بن الخطاب پیدا والی س شینه به تیار کی سب جوړ کی س پیدا به والی داغه مبارک خصوصي خطر علیګل او دا مجوسی د مغیره ابن شعبه غلام او د میاشتې په 100 درهم یې خو چې ته به د میاشتې مالا 100 درهم مزدوري راکې دا دغه زمانه قانون چې چا غلام بو هغه باندې به خراج خو یو ټیکس به پیخو چا په دوره یو درهم خو چا په 2 درهم چا 3 درهم چې دا مال راوړي با نو هغه چې کله راغې نو عمر بن الخطاب خو نه پرې خو د مغیره ابن شعبه په سپارښت باندې دی پرې خو او بیا چې عمر بن الخطاب ته ویلی مو چې زه ما د سوریدلې دي چې ته د سجرن دی جوړې چې هغه په هوا باندې چلیږي مدینه کې خو وبنوي مدینه کې د سیوبو خړګي او د سندونه مندونه د خو باغ علاقه کې نشته نو ما د سوریدلې دي دوه د سیویل زبر د سجرن د جوړګم چې ټول مسلمانان به حیران استاده پاره لا اسمعن لك روحا يتحدث الناس بها چې خلک به دغه قصې کوي عمر بن الخطاب ډیر خيار سړیو د چې کله پاسې دوی د سړی مال ډیر غټه دمکی راک خودو ته مخ کې ویلو دی غلام چې امیر المؤمنین په ما باندې دا ټیکس ډیر زیات دی ما باندې د ورځې 3 درهم دی دا زنشم ډکولې ته د مغیره ابن شعبه ته وایا چې ما باندې دا ټیکس لږ کم کی عمر بن الخطاب د سیویل سي پټیم کې مصروف او د عام خبره وکړل لري خپل غلامان سره گزاره کوي د خپل غلامانو سره
گزاره کوي او دا خیال چې زه به بیا د مغیر ابن شعبه سره د مبارک خبره وکم چې به دې سړي باندې دا ټیکس دا لغونډه کې کم بهر کې داغه اخو نجارو الله خو د وسپنو تیر کولو د دې ارڅ چل ورته خپل یو خنجر تیار کو دو سوکې لرلې هغه له زهر او بور کړې او بیا په مسجد نبوي کې خو مسجد نبوي کې خو تیار و منځونه چې ماستانه منځ به سي معمولی غونډه کې رڼا کې بکې د سړي رڼاګانې بنوي دای راوړې ولته خو او د سار د مانځ ټیم او د ذل حجې میاشوا او عمر بن الخطاب چې څنګه ودرید د صحابو ته مخامخ شو وی فرمایل سو صفوفکم صفونه برابر کړئ او چې قبله ته مخ کړي ول راغه او په دې ختشي باندې وو په دې ولو کې وو ډېر وو عمر بن الخطاب فرمایل ولزسفو خړم ولزس شو خړم چاره باندې گزارو کو په دې کې صحابه راجم شو دیار له صحابه په دې کې لګیدلو باقي کې شپږ صحابه شهیدان شوی او دا شپږ چې دی باقي پاتې نو دا زخمیانو دا غینه بعد شیخ عمر بن الخطاب ډیر زخمی شو دا کلمې لګیدلې وي هغه مونږ ونه کاو کوړته ویوړل شي کوړته چې ویوړل شو شوده ولا ورکړل هغه شوده چې اوس کله غیر دي کلمونه بار راوتل په دا غینه بعد هغه پته ولګی چې د روغېدي چری دا ډیر زیات مشکل دی او ګران دی نو جمع چر عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ وکړه جمع عبدالرحمن ابن عوف وکړه عمر بن الخطاب په کور کې پروت زوی وتی ویل عبد الله ابن عمر ول پلار ته مون نه کړي هغه فرمایله ما مون نه کړو زب مونږ کوم او دا خبره وکړه چې ولا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاه دا غسړي په اسلام کې سنشته کوم سړی چې مونږ پرې خیره وجدمه وجرحه يصعب دما او دا زخمونه چری د دینه ویني به دي په حال کې منځ عمر بن الخطاب د ساری منځ کو دا غینه بعد بیا پروتو او بیا ډیر تکلیف او وخت خرابېدو هغه د مرګ حالات راغلل خپل بچی تی ول چې بچی ته لاړ شه او عائشه رضی الله تعالی عنها ته وایا چې زما پلار د سوي چې کستا اجازه تی نو زما تدفین چیرې دا بد الله د نبی په خوا کې وشي د الله د نبی دا قبر په خوا کې دی یو قبر زیو د الله نبی د عائشه رضی الله عنها په دې کوټه کې دفن شوی دی بیا وسره یو قبر زیو باغی کې ابوبکر صدیق دفن شو بیا وسره بل یو قبر زیو د عائشه خیال لو چې بده کې به زما تدفین وشي نو او ته فرمایل چې بلال شي او د عائشه نه اجازه طلب کې هغه چې کله راغې عائشه رضی الله عنها او ته فرمایل چې دا زه مازان لپاره خو خو عمر بن الخطاب دا د فرمایش کړی دی بدل به ورکې دی بګی د بنش بیا بچی دی ول چې بچی زه خو ژوندای مکه دی شي چې زما د حیا د وجنه عائشه تعالی اجازه درکړی زه چې کله مړ شم او ما کله وړي دغه ځای ته نو چې زما لاش کله التویس یو هغه ځای ته ورځي بیا به د عائشه ابینه د بوسو کې چې زما پلار ګوره د اجازه غوښته کې اجازه ورکې چې دلته دفن کو کنه ورکې چې به بل ځای کې دفن هغه ته فرمایل چې اجازه عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه دا د مسلمانانو یو ډیر عظیم خلیفہ چې د کوم کار کړی دی زما عزتمندو د مسلمانانو لپاره کومه فتحي کړی دي کومه کارنامې کړی دي کوم نظامونه جوړ کړی دي د فوجانو نظام د پولیسو نظام د برید د خانه دا کوم نظام د دیوان د تنخواګانو دا کوم نظام چې دای مقرر کړو د یتیمانو نظام د ماشومانو نظام د ټول یو د ټول ارسله یو ترتیب ور کړو دا مخکې سه مرتب نو هغه ترتیب زما عزتمندو نن سبا په دنیا کې چلیږي دغه عظیم هستی دا د محرم الحرام په دې اولنې ورځ باندې دا شهید شوی چې د اسلام او د مسلمانانو سره یو ډیر زیات خېګړې کړې وي او چې کله وفات کېده نو دا خپل بچی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دغه په دې غېګه کې د سری خو هغه ته ویلو بچی زما سر په دې ځمکه باندې کې ویل مالک تن قبر وکنه تن قبر چې الله په ما باندې رحم وکړي او ما اون بخي نو که زما ډیر زیاتم پراخه قبري هیڅ پیدا نه کوي او چې الله په ما باندې رحم وکړي والله مې وبخي که تن قبر مې الله رب العالمین په ما بخي الله په ما باندې رحم کوي او بیا دغه نه بعد عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ دا شهید کړی شو او بیا خلکو ته ویلو چې د ځان نورسته یو خلیفہ مقرر کا نو هغه ته ویلو چې نه زه خلیفہ نشم مقررولې شپږ کسان یاد کړل چې دا شپږ کسان دي دا کمیټي دا په دې شپږو کسانو ته دا اختیار ورکړل شوی دی او دوی دي کینی او خپل مابین کې بیا یو خلیفہ مقرر کی دغه نه بعد بیا عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ دا مسلمانانو خلیفہ کړل شو وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علیه وسلم